بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران کتونکو، تاسو علي عباس خان یوسفزئی یم، تاسو په خدمت کې حاضر یم. کتونکو، نن سحر زمونږ په مرغوز کلي کې یو ډیره دلخراشه واقعه شوې ده چې په مدرسه کې یو مولانا صاحب خپلو شاګردانو حلال کړی دی او په چړو باندې وولې دی او بیا حلال کړی دی. یقیني کوي چې دا خبر ماته راورسېد. زه ډېر زیات خفه شوم. سحر چې زه راپاڅېدم، یو طالب علم ماته میسج وکړو چې دا شانتې واقعه شوې ده، تاسو ځان راورسوئ. خو ډېره بخښنه مې ترې وغوښته. نن زمونږ نیا بیبي هم وفات شوې وه، موږ په هغه کې بیزي وو. ګینې زه به تلم، ما به هلته کې خصوصي ویډیو ریکارډ کوله، خو بهرحال ما ته بلکل ټایم نه دی میلاو شوی. هغه بیا ما ته چې خبرې پرې وکړه، ما ویل لازم زه به په دې باندې خبرې کوم. کتونکو، د ټولو نه اول چې ما ته د طالب علم کوم دا وایس میسج کړی دی، دا تاسو واورئ، بیا راځم خبرې اترې کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه علي عباس صاحب وسط فتري کوم ځای کې یار ته د ماروز کې دغه په لاره باندې اسپي په لاره باندې که نه په مدرسه کې طالبانو څخه استاد زموږ استاد حلال کړی دی، څه مسله غونډې شوې دي. ته کوم ځای کې څنګه چې کتونکو تاسو دا وایس میسج واورېدو، دا سحر ما ته د طالب علم کړی دی، په خپله باندې علم کوي. ما ته دا میسج کړو چې یاره تاسو کوم ځای کې یئ، او بهرحال د مصروفیاتو په وجه باندې زه هلته کې لړ نه شوم. کتونکو، ډېر زیات شرم او ډېر زیات د افسوس مقام دی چې دا شانتې وقوعي رس تر رزه زیاتېږي. بهرحال چې کله دا وقوعه شوې ده، بیا چې کوم دی ایس ایچ او صاحب هم راغلی دی، ډي ایس پي صاحب هم راغلی دی، چې کوم طالب علمانو دوه کسانې پکې نیولي دي، هغه یې تللي دي، تفتیش جاري دی. مولانا چې کوم هغه د چارسدي اوسېدونکی و. بهرحال وقوعه چې هر څه راغلې ده، چې وجه شاته څه وه، انشاءالله په هغې باندې به سره بیا وروستو خبرې کوم. تفتیش جاري دی. او ډېر زیات افسوس، ډېر زیات د شرم مقام دی چې په یو مدرسه کې د الله په کور کې، په یو جومات کې دا شانتې وقوعه کېږي، بیا شاګردان رالګي او خپل چې کوم دی نو استاذ باندې اټیک کوي، په چاړه باندې بیا یې حلالوي. نو زه هم دا ډېر زیات ظلم شوی دی، ډېر زیات زیاتې شوی دی. بهرحال چې وقوعه څه وه، د دې نه به هغه لوی ذات خبري. که څه وجه هم وه، نو دوی ته دا شانتې کول نو پکار چې هر څوک خو خپل استاذ یو. زه د پښتنو ته ستړی شوم، د خلکو ته ستړی شوم چې ډز مه کوئ، مرګ مه کوئ، قتل مه کوئ. ګورئ، د یو انسان قتل د پوره انسانیت قتل دی، دا الله پاک وایي. او بیا چې کوم دی نو زموږ خلک په وړه وړه خبره باندې مرګونه کوي. نو دې خبرو نه واړېږئ، دا جهالت دی، دا ظلم دی، دا زیاتې دی. خپلې مسلې حل کوئ، مذاکرات وکئ، کښېنئ، خپلو مشرانو ته ووایئ، هغه مسله حل کوئ په صحیح طریقه باندې. او ګوره، که یو انسان ډېر زیات ظلم وکړي او ته یې مړ کړي، نو څه پیدا خو تاسو ته میلاو نه شوه که نه، هغه خو لا بېغمه شو. په کار دا دی چې یو انسان ظلم وکړي، زیاتې وکړي، ته هغه له چې کوم دی دا شانتې سزا ورکړې چې هغه بیا همیشه چېرته دا شانتې زیاتې ونه کړي. مرګ خو علاج نه دی چې بس مړ دی، خبره دې ولې ختمه کړه، نه، هغه له سزا ورکول پکار دي، مرګ نه دی پکار. بهرحال کتونکو، دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې هر یو مسلمان ورور ته ورسي. علي عباس خان یوسفزئی په دعاګانو کې یاد ساتئ. په لوی الله سپارم، د لوی الله په امان.